کوي دا د ګمراهۍ ولنې پاک کوي هر څوک اورم ته خو بد څه پېژنې اورم دا د ګمراهۍ ولنې پاک کوي حکیم الامت مولانا شمالي تعبیر مولا لیکلي دي د فتنو په دغه دور کې که کله چې ایمان مې محفوظ شي د هر ملا بیان درس کې ممکن تر څو چې د مولا نه پېژنې دا عقیده څه ده نظریه څه ده تعلق د چا سره دی هر کتاب هم وګوره تر څو چې دا کتاب پېژندلی نه دی ځکه اوس په مذهب په باره کې د شکوک و شبهاتو شکار کېږي سبا ته پر اسلام په باره کې د شکوک و شبهاتو شکار شي خو خپله کمزوري وګڼله مانه نه راځي او دا خو دومره بېرحمه خلک دي قسم دی زه خو کله کله ورته سخت حیران شم چې دې بابا ته څه جواب ورکړی دا اوس بارانونه تېر شو که نه بارانونه تېر شو اوس نوي نوي په فیسبوک کې هم لګیا دي واټساپ کې هم لګیا دي دغسې هم لګیا وایي دا احناف حدیث پټ دی لکه کوم ځای کې حدیث پټ بخاري کې حدیث دی صلو فی بیوتکم باران ورېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي منځونه په خپلو کورونو کې وکړئ صلو فی رحالکم خپلو کجاوو کې منځونه وکړئ وایي دې وګوره دا حدیث نه ممکن دی هسې تا ته چې وایي د بخاري حدیث دی ته خالي ذهن یې ته په دې نه پوهېږي محترمو په خپلو علماو باندې اعتماد وکړي قسم دی خو د ګمراهۍ لاره ده اخو د تباهۍ لاره ده ما دا حدیث کاته رسول الله صلی الله علیه وسلم دو قسم روایات راځي یو قسم روایات راځي خپلو کورونو کې منځور کوي بل قسم روایت راځي په خپلو کجاوو کې په خپلو ژوندونو کې منځونه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې دی باران ورېږي او مسجد نبی صلی الله ابو داود شریف کې حدیث موجود دی په دې وخت کې مسجد نبی صلی الله کچه دی د پاسه چته د کجورو د ساق ګوري صحابه کرام فرمایي باران چې ورورېدو د مونځ شاق به نه وغږېږي ورځ دین باران به وچ شو باران به ودرېدو اسمان به شین شو ورځ به تېرې شوې واړه واړه کاڼي راونډول دا به په اوبو کې اچول چې د سجدې لپاره ځای برابر شي نو بابا دلته خو لمونځ د جمعې انتظام نه کېدو مسجد نبي وسلم کې باران کې الله پیغمبر ځکه اعلان کړی خپلو کورونو کې مونځ وکړئ په سفرو د الله پیغمبر مجاهدین صحابه کرام ورسره وو درې صحابه ته درېدل درې ته ځان اکثر پټولو ځای کړی دی باران شو سیلۍ شو تیزه یو ځای ته د رابندېدو څه بندوبست نشته دی هغه چې د مونځ ټیم راغی نبي علیه السلام صحابي ته احرام وکړه صلو فی رحالکم او خلکو په خپلو خپلو ځایونو کې مونځ وکړي بس هغې دا راواخیستو تا ته دا نه وي جومات دی خو چې دا برابر دی انتظام صحیح دی او چې ټوله ورځ پکې دیاړي کې غوسه نه وي خو چې جومات ته هغه حدیث سره به څه کوي یار الله پیغمبر فرمایي زه مې غواړي چې زمې د بل څوک مخې ته کړم ځوانان د ځان سره واخلم هغه خلکو کورونو ته ورسم چې بغیر ورسره جومات ته نه راځي د هغوی کورونو ته اور واچو مذهب امام حضرت امام محمد رحمه الله فرمایي وایي که یو علاقې والا اجتماعي طور جمع پرېږدي جومات ته راتګ پرېږدي په حکیم وقت بادشاهي وقت باندې فرض دی د خلکو سره قتال او جهاد وکړي ولې د جمع په پرېښودو دلته اجتماعي اعلان کېږي پته نه لګي کوم طرف باندې ووځي دا زموږ پېښور کې یو دی لندن کې ورځې تېرې کړې غیر مقلد راغی هلته چا ورنه تپوس وکړل شیخ صاحب حدیث کې خو راشي په ولاړه باندې نبي علیه الصلاة والسلام خدمتي هسې کړي قال قائم بخاري حدیث دی انس رضی الله عنه هغه ورته دا سنت دی ویل ما ساره په ولاړه خدمتي هسې کړي چې دنه کې یو وال ده هغه درې ښځې وې مدرسې وه جینکو هغه یوې ښځې ته یې وویل تر خپلې سینې نه په لوښي کې راډاله کړو نور په یو سره ملاو کړي ټولو طالباتو باندې وس کړه ورته سر باره د طالباتو مې د اوس سر باره چې دا زما مړه شي او پرده ختمه شي منځ کې مخامخ ورته سبقونه لري طالبان ترې راغلل جاري به مونږ تا ته عشق حضور راکړي دلته اوس مې ملګری و ما ته خبره کوله ویل ما ته یو راغی ویل ما ته ویل چې یو جینۍ د خوښه مې د څه وکړم ما ورته ویل چې نکاح مو سره وکړو ما ته ویل د نکاح خو ګنجایش نه کېږي ممکن نه دی ما چې پرېږده حرامه ده ما ته ویل چې یو غیر مقلد وابي مولا د طریقې راخوري څه طریقې راخوري ما ته چې لاړ شه دا جینۍ په سینه باندې خوله ولګوه مور به چې تاسو قسم دی د امت کوم طرف ته وځي یار علماو ته کېږي وګوره ستاسو ذمهواري ده په سر پرته ده دغسې سره نه کېږي چې به ځان ساده راواچوي ځان هغه بس شر لانجه نه دا شر لانجه کور ته رارسېدلې ده
د خلکو عقیده نظریه تباه کېږي بربادېږي تور باندې چوکېږي شر جوړېږي شر نه جوړېږي شر ختم کا موږ ته ولې د شریعت نسبت کوي په مناظرو سره شرونه پیدا کېږي ما تېره جمعه کې خپل ذکر امام اعظم ابوبکر ملاول دور د مناظرې حالت کې تېر شوی و هغه مناظرې کې بیانولې او الحمدلله زه په فخر سره په دعوې سره هغه شر موږ ختم کړو مناظرو په شکل کې تاسو ګورئ طلبا نصیحت سره د قوم کې اختلاف شته دی که جوابونه کوي که شته دی مقبره کې جګړه شته دی که نشته په قبر جګړه شته دی که نه جنازګاه کې شته دی که نشته جومات اختر کې شته دی که نشته اوس د اختلاف ختمولو دوه لارې یو لاره دا ده بس که مقبره کې جګړه شو که زه مولای یم زه هم ځان څادر به ځان راواچوم ځم به کیسه بیا به قومونه یو بل پسې به ټوپه کې راغلي جګړې وکړي ډاګې به راخلي جومات ته به راځي قومونه به جنګېږي زمانه به دې خیر دا ورته افراد جنازه دې غلطه وه چې خبر کې پروت دی غلطه وه د هغې عقیده هم ټیک نه وه د نیکه دې عقیده ټیک نه وه دغسې پسې ځم اختلاف مشته دی قوم کې بس یو دا دی څوک ورباندې پاتې شه قومونه به جنګېږي بل یو صحیح لارې راغلی مقبرې کې په جنازه کې جګړه جوړه شوله او ما دې خلکو د ذهنونه هم دغه جوړ کړل اوس چې کوم یو پکې وابي راباسي وي جنازه یې غلطه ده د قبر سر پوته دی سورې بخري اوله خیل غلط دی فکر یې غلط دی امام ترې کنځل کوي جنګ جګړه مه کوه ای عالم دی رایو د علماو سره مخامخ کې علماو په خپلو کې کېني په دلایلو سره به بحث وکړي نو په دلایلو سره بحث کول دغې ته مناظره ویل کېږي یو مناظره به دغسې دلته الجواب کې زموږ څو کاله مخکې جوړه شوه نو هغه ځوانانو د شپون لوډسپیکر یې چلوله لوډسپیکر یې په ګاډۍ تړلي وي ورکشتونه یې کړل ګستاخانو سره به سبا مناظره د خلکو راوځي نو دا خو فساد دی دا خو مناظره زموږ مناظرې چې وې کې موږ دا لیکلي سره پنځه علما به یې ځوانوي او که خلکو ته ما ور ویلي دي چې کله دې جنازه کې پاڅېږي جومات ته دې راشي لاس نیولې زموږ ته یې راورسوه دومره ښه تعویضونه ورته ورکړي دي قسم دی که اوس یو حرکت هم وکړي هغه جګړې 98% ختمې شوي دي الحمدلله زه بله ورځ کوهستان ته لاړم هلته یو ډاکټر صاحب وابي سړی و علم یې نه و کړی ما ته ویل دلته چې کوم یو حرکت کوي د لاس نیسم دغه کاڼي ته ورولم زه ته چې لیکل را سره وکړي څلور ستا مولیان څلور زما مولیان او د دې کاڼي کېږي ما ته پرې پوره راغلي څوک حرکت نشي کولی دغه تعویضونه ورته موږ الحمدلله شر جګړې مو ختمې کړي دي مخکې ورته دې باړه کې دا څوک یې یو بل کورونه چې سوي وو هغه پرېږدیان غریبان اوس لاړ شه تر اوسه پورې بعضې پکې بې کوره دي کورونه وران پراته دي د مذهب ته هم جنګ نیولي دي حرام کې د یو طرف ته د بجبیانو بل طرف ته دغه سیفیانو د دواړو سره په شپږ اته کاله زموږ هم اختلاف تېر شو تاسو لیدلی سره جګړې پکې شوي چاته ټوپک کې کتلي دي چې یو بل پسې ولې موږ ورته علمي دلایلو طرف ته دعوت ورکړو راشئ دلته یې وکړئ موږ هغه فساد ختم کړو یو فساد جوړ کړی و دا فساد مالي چې لګوي د سره خپله دلیل نشته دی چوپ کېدی نه شي زموږ دا فسادیات دي نه دي فسادیات دا به درته تپوس کوي مخستانه مخکې مختلف ګمراه کېږي ته ورته ګورې ځان ورباندې چوپ کې امامت صرف دا نه دی پنځه ټیمه مخکې ورښکته وروسته ښکته پوره پرې کړه الله به درنه تپوس هم کوي د خپل قوم د عقیدې غم وکړه د خپل قوم د نظریې غم وکړه جنګ جګړو نه راوباسه د مذهب عقیدې په نوم ورته جنګ جګړې مه کوئ محترم عرض مې کوو خبره مې دا زمیندار کاکا شروع کړې وه ویل دې باندې وایي چې قرآن کې غلطي وښایه ځه دې مې سره ووتم ویل ما په خپل زړه کې ویل چې سودا اسانه وشوله تاریخ نور سره مقرر کړو زه به راځم قرآن کې به غلطیانې چې ته به اسلام پرېږدې ویل ما په خپل زړه کې ویل چې سودا اسانه وشوله هغه نادان ته پته نشته چې سودا اسانه ونه شوله اوس به زما د سترګو زما د غوږونو زما د زړه دماغ تعلق د قرآن سره راځي او دا قرآن دی هغه جاذبه کتاب دی هغه راښکونکی کتاب دی کله چې د عمر فاروق رضي الله تعالی عنه ته کې شخص سړي هغې د قرآن واورېدو هغې ځان ته راښکلو دا قرآن مجید دی هغه جاذب کتاب دی قسم دی د عربو لوی لوی سرداران کله چې د قرآن ته غوږونه ولګېدو هغوی پاتې نه شو هغه قرآن ځان ته راښکله پته ورته نه وه دا قرآن دی کله چې جناتو پیریانو واورېدو سترګونه اوښکې ترې راغلې اسلام یې قبول کړلو دا قرآن دی کله چې دغه کار واورېدله د کاڼي په ځای باندې نه دی پاتې شوی ځان څه شیز دی د پته نه وه زما تعلق به له قرآن سره راځي قرآن به ما ځان ته راکاږي اوس دوی زه راغلم ما د یورپ د راهب خانو سره رابطه وکړله ما ورته ویل دغسې یو مسله راته پېښه شوې ده ما ته قرآن کې غلطي پکار ده
هغوی 3 دن ټایم واخیستلو ما ته ویل 3 ورځې بعد مونږ تا سره رابطه کوو مونږ د خپلو مولیانو سره رابطه کوو مونږ ته به غلطیانې وښیې تا ته درېږو دی وایي 3 ورځې هغه شل انتظار هم ختم شولو ما خپله رابطه وکړله دی وایي 3 دن بعد هغوی ما ته غلطي را ونه ښودلی شوله ما ته قرآن کې د غلطۍ نشاندهي ونه کړلی شوه مجبوره وم بازار ته راغلم ما مترجم قرآن را واخیستو لفظي ترجمه د اردو مې را واخیستله ویل زه راغلم ویل کافي کاغذ مې ځان سره قلم مې کېښودو قرآن مطالعه مې شروع کړله په دې نیت چې ما ته لفظي غلطي میلاو شي ما ته د اعراب غلطي میلاو شي ما ته د مضمون غلطي میلاو شي ما ته د معنی غلطي میلاو شي ما ته په خلاف حقیقت خبره میلاو شي ویل قرآن مې شروع کړلو ما فاتحه بقره ختمه کړله ما نساء مائده ختمه کړله 114 سورتونه 30 سپارې د قرآن ختمه شولې ما ته غلطي میلاو نه شوله ویل قرآن مې دوباره شروع کړو اولی سپاری اخرنی پاو ته راورسېدم دغه آیات ونیو ما ته یې ودرېږه مه ځه مخکې ود کثیر من اهل الکتاب وانې ډېر د اهل کتابونه لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو ستاسو د ایمان نه پس واپس کفر ته بوځي مرتدون کي الله ولې کوي داسې حسدا من عند انفسهم زړه د زړه د کینې نه ډک دي الله دې وخت پېژني من بعد ما تبین لهم الحق روز تراغی نه چې حق ورته ښکاره شوی دی حق ورته کې سړېدلی دی صرف زد راغستې دي دی وایي دې آیات ما ته وایي چې ته چا ورښودې نبي علیه السلام ته ویل زموږ عقیده دا وه چې دا قرآن نبي علیه السلام 1400 سال مخکې د ځان نه جوړ کړی دی نعوذ بالله اوس دا آیات خو سم مسله په ده باندې پټ شو که نه ګوره د یورپ راهب خانو 3 ورځو ټایم د هغوی مولیانو واغوستو غلطي ورښودله څوک چې ټول عمر د قرآن دشمني کوي هغوی غلطي ورښودله قرآن اول تاخیر مطالعه کو غلطي په نظر راغله اوس حق نه قبلول زه دوه که نه دی وایي زما مخې ته 2 لارې شته یا حق قبلول اسلام قبلول یا په خپل زړه باندې ودرېدل ویل ما ته زړه بار بار وایي چې که دی د ځان نه جوړ کړی نو ته چا ورښودې علم غیب خو الله تعالی بل چا ته نشته علم غیب خاصې خدا ورکوي ته چا ورښودې بس زما مخې ته یا په ضد ودرېدل یا اسلام قبلول او محترمو دا ضد ډېر بد شی دی الله دې هم وساتي او دې ضد لوی لوی خلک تباه کړي دي امان غواړي د حسد ضد کینه د نجران عیسایان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مناظرې ته د کوم وفد را روان وو د کوم یو عیسایي مناظر مولا چې ودرېد د ده سره د دې یو امیر ورسره دی په لاره کې دغه مناظر ته اسپړول لیدو هغه امیر نبي علیه السلام ته خیرې وکړلې هغه مولا ورته وایي صحیح حالات چې چوپ شه هغه رښتونی پیغمبر دی خیرې مه کوه نبي اخر الزمان دی خیرې مه کوه هغه امیر ورته ډېر په معصوم انداز سره وایي بیا موږ ایمان ولې نه کوو هغه ورته چې ایمان قبول کړو د عیسایانو موږ ته بادشاهانو موږ ته لوی لوی مراعات راکړي منصبونه یې راکړي بیا خو دا ټول اخلي د امیر چې ما اورېدل د نه رامخکې شو ورسو لاس کې ورته لاس ورکړو بیا ته یې وکړو په هغه ځای کې اسلام کې داخل شولو او هغه مولا راغی ذبي مفاد پرسته مناظره یې وکړله حق ورته ښکاره وشولو ویې نه منو رسول الله صلی الله علیه وسلم مباهلې دعوت ورکړو د هغه ځګي نه هغه د ګمراهۍ په حالت کې واپس شو موږ ته ډېر خلک وایي تاسو چې مناظره وکړئ څوک یې در سره مني نو موږ وایو اکثر کېونه دا تاسو په زړه کار کوئ محمد ابراهیم علیه السلام بیا د نمرود سره مناظره کړې نمرود منلې وه منلې وه ابراهیم علیه السلام د خپل بتپرسته قوم سره مناظره کړې وه هغوی منلې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسیانو سره مناظره کړې وه منلې وه هغوی د ابن عباس رضی الله عنهما د خوارجو سره مناظرې کړې هغوی منلې وې هغوی به ټول په زړه کار کړی صرف موږ ته یې ولې وې د مناظرې مقصد خو بچا منل نه دي اظهار د حق اتمام حجت کول دی په یو چا باندې د مناظرې مقصد د الله وسیله پوره کیږي الحمدلله بهرحال هغه هم دغسې واپس شو مشرکینو کې لوی لوی خلک سردارانو یو بل سره چې ومیلاو شي ونه لکه اوس هلکه دا محمد چې څه وایي صلی الله علیه وسلم دا رښتیا وایي او ورته بالکل صحیح وایي بل ورته بیا منو ولې نه هغه ورته یې وایي د نبوت سلسله به پر اسماعیلو کې را روانه وه هغه پر اسماعیلو ته منتقل ګوره په خپل ضد د وجې نه ایمان نه راوړي ډېر خلکو د عزت تباه و برباد کړله
یو کتاب ګوره یو بل ته توحید او سنت د اشاعت په نوم چې امت ګمراه کوو یو بل په کاڼو باندې وشته امید کوم نه ده انا مې ریږي وای ورته نه کړه هغه ناری ماوري چې یو بل ته هغه منکر حدیث دی بل هغه منکر حدیث دی هم سيد وقالت اليهود ليست النصارى لا شيء وقالت النصارى ليست اليهود قرآن ويدوار سيد وما يدوار دي توسرا یاد شو چې کله خپل ذاتي اختلافات اسم دې لري انکاري حدیث ناری مونږ نه تکړه مخ دی ویل حديث البخاري شريف وايو انه لا يسمع كلام عالهم تبرد القران خلاف ده ما بحديث البخاري وايو ما انتم باسمع لما اقول منهم تبرد القران خلاف ده ما باب البخاري پیش کرو حديث مرفوع البخاري میں پیش کرو باب كلام الميت على الجنازه يقدمون لكن من حديث پیش کرو تبرد القران خلاف ده ما مسلم شريف پیش کرو يا صحابي الله پیغمبر صحابي بچی ته وصیت کوي کله چې زموږ سم هغه قبر کې د بنګي بچی زموږ په قبر کې مړ وخت ودرېږي څومره وخت چې یا محسب کېږي بچی انت استعذ بكم الله استعذ بالذي فرشته بالذي ما به تاسو کوي سبب تاسو له ما مسکینه سبب پیغام چې جواب درک تاسو ته څور کوما په مرنه قران نه خلاف ما به حدیث وایو الانبیاء وحیان فی قبورهم یصلون کله قران نه خلاف ما حدیث وایو امام مسلم نه کوي الله پیغمبر روان ہے انا فرمائی سبھی رسول موسیٰ علیہ السلام فتح فرمائی وهو قائم يصلي في قبره تمام القرآن خلاف ہے من حدیث پیش کرو من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائم وبرحته تمام القرآن خلاف ہے من حدیث ابو داود پیش کرو آمین احد يسلم علي اذا رد الله علي روحه حتى ارد عليه السلام تمام القرآن خلاف ہے من حدیث سر بنا رہی ہو قرآن تکبیر اللہ سر بلند مخیم جواب داو احادیث دا قرآن خلاف نشی کہتے احادیث دا قرآن دا پر شیخ دا احادیث دا قرآن دا پر تفسیر دے وسمایو اسمان سمکی طرف نشی سمک اسمان تک نشی اللہ دا پیغمبر احادیث دا قرآن خلاف ہو یہ روزے کی 26 رمضان ہے قسم دے رسول دن میں مرچا خلاف نہیں لگے زخر قائم دے خلقو قسم دے رسول نہیں ہم لگے اللہ تسر حاضر کرم زی خبر رونا کرم زور دوستم آواز ورکم چا بغیر تروان کڑی بس تیرا واپس شہید نور مزائی تقدر انکاری حدیث لار دتا سو دے روان دی قسم دے دگر تباہی لار دتا د توحید او سنت د اشاعت په نوم باندې دغه ګمراهۍ طرف روان دي زمارونه یې بس تر واپس شي مسرور په خپل سترګو مکه د نور بسد نه ترېږي په خپل غوږونو باندې مال ناری د انکاري حدیث واوري ته بس د نور بسد نه ترېږي زمارونه یې واپس شي بس واپس شي معصوم دی 26 رمضان و پېښور کې کور کې مولا عبدالرحمن صاحب رسېږي ټلیفون وکړو ماته یو ماشوم دی دوه غنټې ورسره مونږ تېرې کړې او تا ته درولو اوس مې راغله قسم دی هغه ماشوم چې راغلی ښه بس ماشوم و ما ته ډارې کړی وایي الانبیاء واحیان فی قبورهم یصلون مسلمانان ما ورته ویلي دا قرآن نه خلاف دی ما ورته ډېر وخت سوچ هم کوو دی ما ورته ویل بچو دا ذهن ستا چا جوړ کړی دی چې حدیث د قرآن نه خلاف وي بیا زه شروع شوم دلته مې روایات نصوص ما ورته ویل بچو تاسو د بیت المقدس په شنو باندې امام څوک بیت المقدس کې معراج په شنو باندې امام څوک مقتدیان څوک انبیاء کرام د عیسی علیه السلام نه راوړل ټول باندې لغات راغلي دي نو موږ ولې زابل چې تاسو قرآن خلاف دي دغه کې ګڼ نصوص ورته ما پیش کړل خیر کې دې په سوچ ما ته نو تاسو مورتی بچو در تیرے پار راش علماء دیوان تخبیه وغیرہ ولا قرآن صرف دا خلاصو نوم ندے قرآن دا تالا شیخ دا تقسیماتو نوم ندے راشش قرآن دا سر خبری ہو کی علماء حق تکی دا شکوری کری دی پہ خبر کی دا علماء ناس دیو پیجی نی عمل گری ہم طرف تراغی دا طرف نے تو وہ بیس طرف دریگ زبون کی بزرانو تا تفسیر کرا ہو یوزی سروتا میں زمان تی نورز بھی اترا تخبر سند راکی جاستا سند بیور کن مورتی زو سند رسی نور کن چاہتا میں امتحان آگستوی بدرے سے قسم دے کر ماضی گزاری ترجمے پر فیک ہوئے شو مورتی ظالم خلق کم راکے
ما ته ته دغه نه دی راغلی اوس ترجمه ده کړې زموږ کلي کې ورته خوشحاله شي بس یې مړه قرآن راته قرآن نه وایي درته ګمراه کوي دي په کومه طرف دې بوځي دا قرآن څه ګپ دی سر خروج کې دی چې کوم قرآن څو راځي تاته وایي ریتو طالبان ته ما اکثر مترجمه ما سره دیوشته ما پیل خلک ولې افسر ترجمه راوړي تاسو طالبان ته اذا جاء نصر الله کی ترجمه کړي هر کله چې راغله د تاسو امداد د الله نو دې ته ګوري چې جاء الماضي څخه خو دې ته نه ګوري چې ګټ ایسا ور باندې داخل شوی د مستقبل باندې ورکړي قسم دې له چې ځانې به زموږ راساني والا ولکه کوم چې د شیخان کوي محترم مارس کوو الله دې موږ د عزت نه وساتي امين موږ زديان نه یو موږ ول کوم حق دې ورمای دې وبن نه منم دې ولې د الله دې مو سره قائم او دایم وساتي امين پر محترم مارس کوو خبر زين چې ده کنه او ایمان پر دولار دي یا بزد ودرېدل یا اسلام قبل وردي دې ما بيبي تاسو کومه ته تراشه ودا ټول واقع نور ته ډیر کړه القرآن آیات مورته بیا ووایو ویل ما ته ما بيبي ته ویل څه کوو ویل ما ته بيبي وایي چې دا هر څه کې زه خو مسلمانېږم ویل ما ورته لږ صبر وکړه ویل بيبي مې ځان سره کړله راوویستله ویل یو عالم ته راغلم هر عالم ته کېناستم ما ورته مولوي صاحب ټوله کیسه مې ورته تېره کړله ما ورته ما ته قرآن حقانیت ښکاره شوی دی ما ته اسلام صداقت ښکاره شوی دی ما ته محمد رسول الله حقانیت ښکاره شوی دی زه قرآن ځان ته راښکلی یم زه متعصبه شوی یم زه اسلام ته ورته داخلېدل غواړم زه نور د کفر د تیارونه راوته مولوي صاحب ما ته کلمه وویل چې مسلمان شم محترمو نن دې څوک باسي زه قرآن کلمه ولې غلطي وکړي دا علما د خپل د باسي چې چل جوړ کې کوم خبر کې ځان سره راځي قرآن کې تبدیلی کوي چې یو کمنۍ والا خو دې ولګي یو ځل زیر غلطي وکړي چې تکړه دي دا د الله لښکرې پسې راپاسي چېرته د ناموس رسالت خبره راشي دا علما راپاسي چېرته ستا د دین خبره راشي دا نو بیا به ملګرتیا کوو که نه کوو به خو رښتیا محترمو دا دیني مدرسې بابا دې ساتو انشاءالله دا ګوره د اسلام اخرنۍ مورچې دي ښه المغرب دې ته توربیرونه لګولي دي ګوري چې دا په څه طریقې سره بدلېږي ځکه هغه ته پته چې دا مدرسه آباده وي اسلام ټولې شعبې به ژوندۍ وي هغه هم د دې د کمزوري اوس لګیا دي د ازادي مارچ چې نه و شوی دی نه مخکې به ډېر زور لګولی مونږ ته یاره چانده څوک دره کوي راکې مونږ ته نه دي معلوم زما شاګرد خپل استاد کیسې راته کوله ما ته ویل استاد چې خوا ته ویل ایسچو صاحب راغلی و ویل هغه پسې پېن راویست ورته د ایسچو صاحب مدرسې ته چانده خوراک یو څه وربویتي واخیسته کاغذ یې ورته کټ کړو جب کې کېښود ورته ویل ایسچو صاحب که بیا مدرسې ته څوک راغلی چانده څوک ورکوي زه ورته وایم چې ایسچو صاحب یې راکړه 100 روپۍ دې صاحب ته راویستې وایي ما دا 100 روپۍ والا خو دا کاغذ واپس راکړه اوس ته مونږ ته مصیبت دی وایي چې مونږ چاندې باندې کوم مدرسې به بدلې شي اخترونو ورځو کې تاسو وګورئ چې قربانو سلمانو سره داسې وکړل 100 روپۍ دې مدرسې کې دښمنۍ کې وکړل د دې خیال دا دی چې مونږ چاندې باندې کوم مدرسې به بدلې شي او نادانانو نه بندېږي قسم دې اسلام تر قیامت سبا پورې وي قسم دې دا دیني مدرسې به والله متم نوره ولو كره الكافرون قوم کو سے چراغ بجھائے نہ چلے گا انشاءاللہ اسلام بند قیامت سبا پوری وی قرآن بند قیامت سبا پوری وی دینی مدرسے بند قیامت سبا پوری وی انشاءاللہ چکلار نشي ختمه اچھا چې ختمه لا بخبر ختم شو راړ اوس مردار پرویز مشرف سے ګورې کنه ګورې کاش کنه ورته زوم کوئی پرویز مشرف سے هغه مدرسې آباد دي هغه علما ژوندي دي هغه ګلشنونه آباد دي مدرسې الله په باندې پروت دي درمو انشاءالله دا مدرسې به په هر قیمت آباد شي جونې جمشید صاحب نو دا تبلیغي ملګری الله تعالی دې شهادت قبول کړي تیارې حدیثي کې شهید شو هغه دا اعلان کړه دی وایي ما کاروبار شروع کړو دا نه کامیابېږي ویل یو عالم سره بیا رالیدل کړه ما ته مانه چې کاروبار مې شروع کړی نه کامیابېږي ما ته وی چې الله د ځان سره شریک کا ما ورته الله سره شریک کړم ویل ما ته وی چې خپل روزانه محمد سالانه منافقه له جدا کې اب دریم سو تقسیم کا یو ایسا ځان ته ورکړه یو خپل شریک ملګري ته ورکړه یو ایسا الله ته ورکړه یو هغسې طریقه چې مې شروع کړله لږ وخت کې زما کاروبار کروڑونو اربونو ته ورسېدو اوس بین الاقوامي دنیا کې دی زما نه وس نه باخر دی تاسو کې څوک تعلیمات وکړي
ملازمین وي تنخوادار وي ازیا حق تو خپل الله رضا سره شریک کړو دیګ چوپ شوی شریک کوي کلمه وروړه 100 روپۍ چې واخلي راوړه 200 روپۍ راوړه دیګه ته موږ سکول ته مزه راوړو مدرسې مسجد ته راشه موږ څه ته 200 ځکه کې دوه الله دې سو تاسو مې راوړل سو خپل ضرورت پوره کړ شزر تنخواه چې والي 3-4 هزار راواخله کور ته مزول دا کاري صاحب دا مولانا صاحب ته جب کې کېږدوه د مولانا صاحب په دې خپل ضرورت پوره کړ 10 लाख रुपये की सालाना स्तर जकात नहीं लगूंगा अरे हलाल बराबर था ये तुम चक्कर बचो दे गए थे जिना है और तो जोड़े अभी तो मेरी से खराब हुई 3 लाख तेरा आवाज ना मौलाना से जब की करे मौलाना से 1 लाख का निस्बत जबियात पर उसे काम समाज में जगह रुचि कितना तो जबियात को इस तारीफ से हम कब करे समझो तो कुरान और यकीन हो तो सही 1 लाख का निस्बत जबियात पर कर 2 लाख को हर जुमात पर से करीबन बंदी बोले तासु शुरू की माने स्था पर 100 रुपयों की बया अल्लाह ताला को रब ताकत वाले सो राशि से जुर्म माने सब इस जुर्म में भी तस्दीक को शुरू करो शुरू करो शुरू करो जरा शुरू करो माने सवारी ताबीर वाला किताब मतलब दस्तबंदी हुआ ये आखिरी के खत्म कर देगा जे तासु करो और ताबीर से खत्म कर देगा तासु दावे कि हम हमने पैसे और चरणों में बढ़ो बस नबी वालों ने मोहम्मद ताबी से वही देगा जेता उसको और ताबी से खबर रखा है जब मैंने बस खबर जब बड़ों का कारोबार शुरू किया मोहम्मद आरिफ से नास ने बेहतर चीज़ों शुरू की मोहम्मद अब्दुल हमीद से नास ने बेहतर दारू शुरू किया बल शुरू की जब इस साथ में चीज़ें निसाते लेशी और दुनिया में क्यों लेशी करना असल में पेशी का बड़ों का रसूल तो तालीम हो रहा है मोहम्मद ताबी से वही देगा जेता उसको मोहम्मद रशीद तालब وممكن ده جرانتي راكبولي شيء ترى الله مثلا مسلمان فاتي شيء راكبولي شيء مثلا ده نشيل هذه دور كيف بيخي نشيل راكبولي يبقى إن شاء الله دي ولا ما ما يبدأ كبول لكن دي زمان مالجري زمان ده نزولنا أنا مالجري مال عارف سيد مال عبد الحميد سيد زمان نور مالجري دلتي سمرة طلبة ولا ما نسيك لك مالجري يوفي سافر دين حفاظت की سافر अकीदी हिफाजत की और कवय वगैरह चैलेंज कवय अगर मंजूर पड़ा है कैसा इंशाल्लाह कल के मंजूर दिया गया तो इंशाल्लाह जोर से आवाज मंजूर इंशाल्लाह ये तो आवाज बना कोई पर नसीब होते इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिलों को तौफीक देना की मंजूरी की हर सो कवर तखरबत से भी यार गुमराही वाले ने पार्ट के के मालूमात मुनासिबाती ताबीर मला लिखलेली फितनों पर दौर की गदवेची ईमान में महफूज शी इधर मुला बयान दरस की मुख्य तरसोच द मुलाना पे जने इदाकीले से नजरिए से ताल्लुक द चार साल है हर किताब में मुगल तरसोच द किताब पे चंदरे कि उसमें मजहब बारे के शुकूक व शुबहात शिकार किएगी सबात पर इस्लाम बारे के शुकूक व शुबहात शिकार है खुफला कमजोरियों ने रहमाना न रही और दा खुद उम्र बेरा मखलक के कसम दे सब कर और सख्त है रात समझो कि बात आता से जवाब कर दा उस बारे में तीर सु करना बारे में तीर सु उस नवी नवी पर फेसबुक के लग गया व्हाट्सएप के लग गया तवस्सुल وإذا أهناق حديث فرده كم سيكي حديث فرده بخاري के حديث ले صلوا في بيوتكم آرام ورigi رسول الله صلى الله عليه وسلم के मंजूर मखबल कुरुन की वकई صلوا في رحالكم मखबल के जाओ की मंजूर वकई तो ये गुरु दा حديث ना होती असिता दे जीवे बुखारी حديث तखाली ذهني तबदीन हुई तो मखबल उलमा बांधे इत्मीनान होती कसम दे फर गुमराही ला أخوانا تباهي لا معنى حديث كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دو قسم روايات راضي يو قسم روايات راضي خبرو قرون کی منظور کئی ون قسم روايات راضي مخبرو
که جاؤ کې بخبرو ژبونو کې منځونه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې دی، باران وریږي او مسجد نبی صلی الله ابو داود شریف کې حدیث موجود دی. په دې وخت کې مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کچه دی، د پاسه چته د کجورو د ساق ګوري. صحابه کرام فرمایي باران چې وروري د مون شاپ په دوه وخت کې ورستي نو باران به وچ شو، باران به ودرېدو، اسمان به شین شو، ورستو به تیرې شوې، واړه واړه کاڼي راونډول دا په اوبو کې اچول چې د سیدې لپاره ځای برابر شي. نو بابا دلته خو لمونځ د جمعې انتظام نه کېدو مسجد نبي صلی الله علیه وسلم کې باران کې الله پیغمبر ځکه اعلان کړ خپلو کورونو کې مونځ وکړئ. په سفرو د الله پیغمبر مجاهدین صحابه کرام ورسره وو. درې صحابه ته درې انتظام اکثر پټولو ځای کړی دی. باران شو، سیلۍ شو تیزه، یو ځای ته د رابندېدو څه بندوبست نشته دی. هغه چې د مونځ ټایم راغی، نبي علیه السلام صحابي ته احرام وکړه، صلو فی رحالکم، او خلکو په خپلو خپلو ځایونو کې مونځ وکړي. بس هغې دا راواخیستو، تا ته دا نه وایي جومات دی ښه مسجدار برابر دی، انتظام صحیح دی، او چې ټوله ورځ پکې ګاډي کې غوسه نه وي.